بسم الله الرحمن الرحیم. لبیک 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 یا رسول الله صلی الله علیه وسلم. تاجدار ختم نبوت زنده باد زنده باد زنده باد. خبر شما د مولا ګورو د بعض دوستانو نه وایي چې یاره هلته کې داسې قسمه پوسټونه چلیږي او داسې قسمه سلا مشورې کېږي. د بعضې دوستان به ورته ووایو چې شفیق امینی چې دی به مولا ګورو ته نه راځي. نو ډېر زیات حیرانم شومه او ما وی چې آخر دا څوک داسې کیدی شي چې دی په ریاست کې دننه ریاست جوړول غواړي، حکومت کې دننه یو بل حکومت جوړول غواړي او یو داسې پارټي چې هغه د پاکستان یو سیاسي پارټي ده، رجسټرډ پارټي ده او بیا یو مذهبي پارټي ده، د حضور د عزت او ناموس دپاره ده. نو ډېر زیات حیران شوم چې آخر داسې څوک کیدی شي چې د دې دومره عظیم مشر نه خلکو منې کولو دپاره دومره زور لګوي. خو بهرحال د قسمت خبرې دي. د چا په قسمت کې به یو لیکلي، د چا په قسمت کې به بل لیکلي، به د چا په قسمت کې د حضور د عزت او ناموس دپاره په میدان کې ودرېدل لیکلي دي او د چا په قسمت کې دا لیکلي دي چې د دغې مشن نه خلک منې کول. نو بهرحال مونږ سوال ورله کولی شو چې الله کریم جل جلاله ورته هدایت نصیب کړي. خو زه به انشاءالله په خپل ټایم باندې درځم او الحمدلله تحریک لبیک چې دی دا چې کوم علاقې ته ځي دا هلته ډمتوب نه وړي او اجلاګان نه بوځي. که په دغې باندې بیا چا وی چې یاره مونږ خپل کلي کې ډمان نه پرېږدو، اجلاګان نه پرېږدو او فحاشي نه پرېږدو، ریانې نه پرېږدو، نو خو سمجھ کې راځي. خو چې د لبیک والا یادوي چې دې به نه راځي او دا مشن خلاف کوي، نو زما خو څه وایم، به زه وله څه نشم ویلی. خو دومره وایم انشاءالله خپلو ملګرو ته د دې خبرو پروا نه ساتو. خو دا ویډیو مې دې دپاره وکړه چې بعضې ملګري به کیدای شي تشویش کړي چې پته نه لګي شفیق به راشي که به رانه شي. نو انشاءالله تعالی شفیق امینی دا د قبله امیر المجاهدین حضرت حافظ خادم حسین رضوی رحمت الله تعالی علیه ونور الله مرقده تربیت یافته دی او د هغې روحاني بچی دی چې انشاءالله په هر میدان کې به که خیر د ټولو ناول وي او دا دمکی او دا خبرې چې دي دا زمونږ په وړاندې هېڅ قسمه حیثیت نه لري. زه به په 25 تاریخ په خپل ټایم باندې درځم او ملګرو ته هم دا وایم چې خپل تیاری مکمل کړئ. څوک چې د دې مشن مخالفت کوي انشاءالله وخت رانږدې دی چې دا مشن به د هغې کور ته هم رسي. دا دومره لوی مشن دی چې دا به د هغې بچي به هم انشاءالله تعالی سبا له دا نارې وایي. خو خوشقسمتي به د هغه چی چې څوک په دې کې ودرېږي، ځکه چې حقیقي تبدیلي چې دا په اسلام کې ده، د حضور په دین کې ده، په فحاشۍ کې، په وریانۍ کې او د مغرب په نظام کې تبدیلي نشته. او انشاءالله په مولا ګورو کې به هم حقیقي تبدیلي چې راولي انشاءالله دا به تحریک لبیک راولي او د مولا ګوري د ټول قوم زما د غیورو مشرانو د کشرانو او بالخصوص د نوجوانانو انشاءالله تعالی الله کریم جل جلاله منشا به دا وي چې رب به د دې د قسمت فیصله کړي او هغه وخت رانږدې دی که خیري چې رب به د دې دین په پاور او په طاقت باندې د دې د محرومۍ ختموي او انشاءالله په هر لیول باندې به الله کریم جل جلاله بدیله یو روښانه مستقبل ورکوي. الله کریم جل جلاله دې زمونږه حق پرستی، حق ګویي او د حق اتباع نصیب کړي. انشاءالله زه به په خپل ټایم باندې حاضر یم او چې څنګه د ملګرو پروګرام ایښودي یو چرته ځي انشاءالله تعالی لبیک به وي په هغې باندې. الله کریم جل جلاله دې د ټولو ملګرو دغه اخلاص او مینه په خپل دربار کې قبول او منظوره کړي. لبیک 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 یا رسول الله صلی الله علیه وسلم. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد.